د ټي بي علاج دی کوونه خدای انسان بالکل هم مړ کولی شي. دا بالکل هم رښتیا خبره ده چې ټي بي علاج دی کوو نه کو پرېږدي خو د ټي بي نو دا انسان مړ کولی شي. که علاج دی وکړو د ټي بي انټي بایوټیک سره علاج اسانې طریقې سره کېږي. اوس ټي بي نن د ټي بي ورځ ده. هر کال په 24 مارچ باندې د ټي بي ډے وي. دا منځلې کېږي په غونډې دنیا کې. خلک ځان خبروي چې ټي بي د څه شی دی، نه به موږ ځان څنګه بچ کوو. ټي بي که زه درته ووایم دا مایکو بکټیریم توبرکلوسیس یو جراثیم که زه درته ووایم دا یو انسان نه بل ته اوړي. اوس ټي بي هم دوه قسمه دی. یو دی اکټیو ټي بي، یو ان اکټیو چې هغې ته موږ لیټنټ ټي بي وایو. اکټیو ټي بي که چا کې وي د جراثیم پکې موجود وي نو که هغه خاندي، خبرې کوي یا پرنجی وکړي، هغه خولې نه وړه وړه ذرات راوځي بل انسان خولې ته که دا چېرته هم دخیل شو نو هغه ته هم ټي بي ولګېده. نو که چېرته اکټیو ټي بي وي نو که ته علاج ونه کړې دا انسان بیا مړ کولی شي. خو د دې علاج اسانې طریقې سره کېږي. اوس ټي بي انسان ته څنګه راغله؟ ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې ټي بي انسان ته څنګه ولګېده. د ریسرچ مطابق د ریسرچ دا منل دي چې تقریبا نن نه 15,000 کاله مخکې بیزو او ګډو نه یا غواګانو نه دا انسان ته منتقل شوي. خو دا یو د هسټري خبره ده چې دا به ټیک وي او که نه وي، خو اوس انسان کې موجوده دی. اوس ډېره داسې ټي بي وي چې هغې ته موږ لیټنټ ټي بي وایو. د ټي بي جراثیم یو انسان کې موجود وي خو د هغې ایمیون سیستم دومره مضبوط وي چې هغې باندې ایمیون سیستم بالکل قبضه لګولي وي، بدن کې خورېدو ته نه پرېږدي. نو دې ته موږ لیټنټ ټي بي وایو. خو بیا دې کې هم دوه قسمه دي ټي بي کې. یو وي پلمونري ټي بي، یو وي ایکسټرا پلمونري ټي بي. پلمونري ټي بي مقصد دا دی چې زموږ کومې پېپړې دي صرف دې ته ټي بي وي. خو دا چرته هم سوچ ونه کوي چې ټي بي صرف او صرف د پیپړو ته چې کوم ټي بي لګېږي د دې نه باندې. بالکل هم نه. ټي بي چې کله هم اکثر داسې کېږي چې دې پیپړو نه وځي ټي بي زموږ دماغو ته د مختلف جسم مختلف ارګنو ته ځي. دماغو ته تللی شي، سپاینل کوډ زموږ د ملي شي کوم تیر دی هغه ته تللی شي، ګردو ته تللی شي، وړو کولمو ته تللی شي. یا اکثر زنانو کې د زنانو چې کوم جنیټل ایریا دی، کوم نه چې بچي پیدا کېږي، هغې ته هم اکثر هغې باندې مټې کوي، بیا د انسان بچي هم اکثر نه کېږي. خو ټي بي نه ځان بچ کول ډېر اسان دی. اوس څنګه به موږ ځان ته بچ کوو؟ د دې علامات څه دي؟ ګورئ، یو انسان ته که ټوخی وي، ډېر زیات ټوخېږي هغه انسان، او کله کله هغه ټوخي کې هغه ته وینه هم راځي. نو دا څه شی دی؟ وارنینګ ساین دی. تا ته وایي چې ګورئ ستا ټي بي کېدلی شي. یا دې نه بغیر انسان باندې تب هم راځي، ټوخېږي هم، تب هم پرې راځي، سینې کې هم ورسره درد کېږي، انسان ناراست وي، یا د انسان وزن هم ډېر زر کمیږي او ټوخی هم نه ودرېږي. نو خامخا کوشش کوئ چې د ټي بي ټیسټ کوئ، سکرینینګ کوئ چې انسان ته خو ټي بي نه وي. که ټي بي دې چېرته ګیره کړه، ټیسټ یې وکړو، ټي بي دی، صحیح دی، بس یو ټایم دپاره څه شی وي انټي بایوټیک ګولیانې دوايانې درکړي، انسان بالکل هم ټیک ټاک شي. خو که هسې دې پرېښو د ټي بي علاج دې ونه کړو، دا څیزونه دې نظرانداز کړو، دې کې هېڅ شک نشته چې ټي بي به انسان مړ کوي. خو ټي بي نه ځان خبر کوي. ټي بي علاج بالکل هم اسان دی. داسې شرط هم مه پرېږدئ. مهرباني.